عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. د دنیا د بقا چې دا به تر کومې پورې اباده وي او د دې خیر و عافیت او د آخرت د همیشه همیشه د کامیابی او د خوشحالۍ او د راحت ذریعه او بنیاد دا د الله جل شانه دین دی. دا دنیا به تر هغې پورې اباده وي تر څو پورې چې د الله جل شانه دین د دنیا کې وي. دا دین قوام دی، معنی دا باقي ټوله دنیا دا نظام په دې باندې قایم دی او چې کله د الله جل شانه دین د دنیا نه ختم شه نو بیا به الله جل شانه دا دنیا روانه کړي. د دې وجې حدیث پاک کې د قرب قیامت په علاماتو کې دا راغلي دي چې قیامت کله قریب شي نو په هغې کې چې کوم غټ غټ علامتونه راغلي دي په هغې کې یو دا دی چې علم به ختم شي. د قیامت د علاماتونه بعض الفاظ مختلف راغلي ان یرفع العلم ان یقل العلم ان یقبض العلم خلاصه دا چې د دنیا نه به دین علم به ختم شي. نو چې علم ختم شي نو دین خو د علم نه خلکو زده کړی دی. مونځ که څوک کوي خو د علم په ذریعه مونږ ته پته لګېدلې ده. که روژه څوک نیسي که حج و زکات کوي څومره چې احکامات د دین دي دا ټول د علم سره تړلي دي. نو حدیث پاک کې دي د علم به دنیا نه ورو ختم شي. دا اول نه به ورو ختمېږي. د علم کمی راځي د عالمانو په کمي باندې. حدیث پاک کې دي چې إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله د علم داسې نه ختموي چې د خلکو د سینو نه راکاږي، بلکې د عالمانو په وفات کېدو سره د عالمانو په کمي سره علم ضرور چې د وروستو نه د علم رواج نه یا ختم شي او مخکې چې کوم علما دي وفات کېږي نو ظاهر ده چې وخت به راشي چې به ختم شي. دې مدرسې ته مثال په توګه دا سږ کال به دا 2 طالبات دي دا به فارغې شي عالمانې به شي. اوس که د وروست نه نورې نه راځي ورته نو 2 کاله کې چا کمې دي دا به نور فارغې ختم به شي نو مدرسه به بنده شي. دا خو د مخکې نه دی فارغ شاته نو ته نور هم راځي. نو حدیث کې دی الله جل شانه داسې یو زمانه به راشي چې بیا به خلک علم ته توجه نه کوي. د شاته نه به عالمان نور څوک کوشش د علم کوي نو چې کوم موجوده نظر ده چې دا خو هم ختم شي کنه. د نبي علیه السلام صحابي هغه چاته وایي چې نبي علیه السلام په حالت د ایمان کې لیدلی یو وفات هم په ایمان شوی نو هغې ته صحابي وایي. نو د نبی علیه السلام چې چا لیدلی نو ظاهر ده چې نبی علیه السلام زمانه کې څه وفات شو څه د نبي علیه السلام نه بعد کېدل 110 هجرۍ پورې صحابو بیا ټول ختم بیا یو صحابي هم پاتې نه شو. بیا د تابعینو زمانه وه هغه څه زمانې پورې بیا د تبع تابعینو که نمبر ختم شو که نور خو صحابه نه راتله. صحابي خو چې نبي صاحب نه نبي صاحب خو وفات شوی. تابعي هغه چاته چې صحابي لیدلی دی صحابه هم وفات شو او تبع تابعي هغه چاته چې هغه تابعي لیدلی نو هم د دې وجې حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایل یو زمانه به داسې راشي چې صحابه به ډېر لږ پاتې شي خو د یو صحابي د الله جل شانه په نسبت باندې دومره لوی حیثیت دی دومره لوی برکت دی چې یو ځای کې به مسلمانان جهاد وکړي نو د مسلمانانو د جماعت به ډېر وړوکی لږ وي او چې کوم طرف ته سره کافر دی نو کافر به ډېر زیات دي
او هغې سره به ډېر اسباب وي خو بیا به هغې کافرو سره دا یره یې شروع کړه تپوس کو دی چې ته صحابي نه یې د مسلمانانو په یې ډله کې جماعت کې ته صحابي نه نو چې تپوس وکړي وایي صحابي ورسره شته یو نبي علیه السلام وایي د هغې یو صحابي په برکت به الله دې ته فتح ورکړي بیا به یو زمانه راشي صحابه خو پاتې نه شي صرف تابعین وایي بیا تابعین هم ډېر لږ پاتې شي ځای په ځای شته نو یو ځای کې به د مسلمانانو د کافرو سره جهاد وي هغې به هم ډېر وي دی به لږ وي خو هغې به بیا هم یېرېږي او په دې وایي وګورئ دې سره چې د تابعین وي نو یو تابعي به ورسره نبي علیه السلام وایي الله به د هغه په وجه باندې هغې باندې فتح ورکړي او داسې د تبه تابعي متعلق نبي علیه السلام فرمایل چې یو تبه تابعي به لښکر کړي د هغه په برکت به الله هغې ته فتح ورکړي دا دین دومره ډېر قیمتي څیز دی صحابي ته صحابي په دې وجه ویلی شي چې د نبي علیه السلام په ایمان په حالت لیدلی دی که یو نظر هم نبي علیه السلام یو صحابي لیدلی دی نو د تمامې دنیا د علماو په دې اتفاق دی چې د تمامې دنیا نیکان راجمع شي نو د یو صحابي ته نشي رسېدلی چې یو نظر یې نبي علیه السلام لیدلی دی محمد ابن ابي بکر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی دی نبی علیہ السلام د دنیا نه چې رخصتېده نو د ده عمر 3 میاشتې او 16 ورځې راپاسه په دې وړوکوالي کې هم نبي علیه السلام لیدلی دی نو دا په صحابو کې شمار دی ټول علماو د هغه نوم په صحابو کې لیکلی نبي صاحب یو نظر لیدلی په فتح مکه کې او په حجة الوداع کې څه داسې خلک هم شامل وو چې هغوی د خپلو قبایلو نه راغلي وو مسلمانان وو خو نبي علیه السلام یې نه و لیدلی نو هغې صرف په حجة الوداع کې نبي علیه السلام ته ډېر لرې نه ولیده یو نظر یې لیدلی بیا یې نبي اسلام سره ملاقات ځکه نه شوې چې نبي علیه السلام د حجة الوداع نه بعد مدینې منورې ته راغی او مدینه منوره کې سره پاسه 2 میاشتې نبي علیه السلام بیا وفات شو نو هغې خلکو مدینې منورې ته راتګ ونه شو بس اخکا یو ځل لیدلی هغوی نو خپله راکوت واپس وطن ته لاړل نبي علیه السلام راغی یو نظر یې لیدلی د نبي علیه السلام او هغه ټول په صحابو کې شمار او د هغې دومره لوی مقام دی چې له تمامې دنیا نیکان راجمع شي نو هغې د هغې نیکۍ ته نه رسېږي د صحابو دا دین دومره قیمتي څیز دی ځکه چې اصل مرجع کوم د ټول دین نه زمونږ پوره دین د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه نقل دی که د الله کتاب دی هغه موږ ته نبي علیه السلام راوړی دی نبي علیه السلام باندې نازل شوی هغه موږ ته راوړی دی او که د نبي علیه السلام احادیث مبارکه دي نو دا نبي علیه السلام موږ ته ویلي دي بله لار نشته چې په بل طرف به دین ته ورسي سړی د دې وجې حدیث پاک مفهوم دی الله ته د لارې سره رسېدل ټولې لارې الله بندې کړي دي سوا د هغې لارې نه کومه لار چې د محمد صلی الله علیه وسلم ده په یو لار باندې الله ته رسېدل ممکن دي بل یو لار نشته د ځان نه هر څومره طریقې خلک جوړي کړي د الله په نسبت باندې مقبول دي هغه ته دین نه وایي هغې ته بدعت وایي نو بهرحال دا به وي قوام یعنې د دې دنیا بقا دا به تر هغې پورې وي چې کله دین وي او دا به تر هغې پورې په صحیح نهج باندې وي او د دې دا یو خبره خفه کېږم که موبایل بند کړي سایلنټ کړي نو به ډېره ښه مجلس کې به خامخا انقطاع راځي بیا د نورو خلکو توجه خرابېږي نه خفه کېږي یو ګنټې نیمې نه بندې کوي که څه ضروري سوال جواب وي نو خیر هغې نه بعد بیا وکړئ چا سره خو د یو ګنټې نیمې نه بندې کوي لکه زیاده ګوره مجلس وي دا د نبي اسلام د احادیثو مبارکو مجلس دی نو د نبي علیه السلام په آدابو کې علماو لیکلي دي چې کوم ځای کې د حدیثو درس کېږي وایي د دغې درس ادب داسې لکه د نبي علیه السلام د خپل ذاتي مجلس دا داسې وګڼه چې نبي علیه السلام د مجلس کې تشریف فرمایي او د نبي علیه السلام مجلس قسم دینی مجلسونو کې دا پکار ده خو د نبي سره د مجلس خاص آداب د قرآن کې الله ښودلي دي په هغې کې شور شغب کول تیزه باندې خبرې کول هغې کې انتشار پیدا کول دا شرعاً منع دي بلکې سخت وعید په حدیث کې قرآن کې راغلی دی نو دې وایي الله وایي څنګه چې عمل مو ضایع شي چې څه مو کړي دي هغه ټول نیکۍ د الله ضایع نه کېږي د دې وجې نه ډېر په احترام او په ادب باندې کېناستل د هغې لپاره موبایل کې چا سره وي نو هغه بند دي کړي انشاءالله لږ ساعت لپاره ګنټه نیمه ټایم دی نو
ان شاء الله دې کې به زموږ څه فایده وشي. خفه کېږئ مه، که چا خام ډېر ضروري خبرې خیره ګنټه بعد وکړي، امید دی څه نقصان به نه کېږي، ان شاء الله فایده به وشي. بهرحال دا وایي د دین بنیاد چې دا دنیا به تر کومې پورې آباده وي او بیا به دا صحیح کله چې دا صحیح وي چې بنده ته د دې نه صحیح فایده الله جل شانه کې او د خیر او عافیت سره وي، دا او د آخرت د همیشه همیشه نجات او د همیشه کامیابی دا الله جل شانه د خپل دین پورې تړلی. که دین وي نو دا دواړه سیده به وي، او که دین نه وي نو دې دواړو کې به ناکامي وي، دنیا به بربادي، قبر آخرت به بربادي وي. او د دین بنیاد زمونږ دین څه ته وایي؟ نو یو دین د خلکو دی چې خپل کوم رسمونه رواجونه طور طریقې د خلکو هغه هم خلکو داسې لازم نیسلي دي چې خامخا په هغې باندې عمل کوي او هغه بس داسې ګڼي لکه فرض چې پېږي او د هغې نه خلاف کولو ته تیار نه وي، خپل رسم ماتولي څوک نه ګڼي. نو یو خو هغه دی، خو هغې ته عالمان رسم وي، رواج ورته وایي، هغه دین نه دی. دین صرف او صرف هغې طریقې ته وایي کومه طریقه چې الله په کومه زمانه کې د کوم امت دپاره د خپل طرف نه د ژوند تېرولو دپاره رالېږلي وی ته دین وایي. هره زمانه کې په دینونو کې فرق راغلی د احکاماتو کې، یو امت ته یو شان احکامات و بل امت ته بل شان دي، بل امت ته د ټولو نه کامل مکمل او اکمل دین دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راوړی دین دی. په دې کې هېڅ قسمه ذره بر فرق پکې نشته. نبي علیه السلام وایي داسې دین ما تاسو ته پرېښودی دی چې لیلها و نهارها سواء، د هغې شپه او ورځ دواړه یو برابر دي. معنا دا ده شپې خو تیارې وي په دنده کې څه، زما دین کې دا نشته، زما دین ټول ورځ روښانې په شان کې دی، هېڅ د شک او د شبهې خبره پکې نشته. داسې صفا صفا احکامات دي د هر سړي متعلق، د هر کس متعلق. جدا خبره د خلک وایي هیلې دار نه تراشکۍ یا جدا ده، باقي دین کې څه هیلې ملي نشته. دین داسې صفا صفا دی چې کوم سړی د کومې معاملې متعلق حکم معلومول غواړي په دین کې ورته میلاو شي. نو دین هغه طریقې ته وایي چې کوم الله جل شانه مقرر کړی او د خپل طرف نه د وحي په ذریعه نازل کړی. او چونکې وحي د الله طرف نه نازل کرده احکامات داسې دي چې د دې الله جل شانه د خپل طرف نه د حفاظت انتظام هم کړی. انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات ته چې به وحي راتله نو د وحي فرشتې سره به نورې فرشتې هم د هغې د حفاظت لپاره چې د ځان نه پکې شیطانان څه دخل ونه کړي، د ځان نه پکې څه میلاو نه کړي، نو هغې سره به د پیغمبر د بدن او د حفاظت لپاره به سره وحي فرشتې ورته الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ای سره یو مستقل پوره جماعت د فرشتو براته، او چې فرشته کوم دی نه هغه دی به شیطان ورسره نه کېږي، یېرېږي، تښتي د هغې. نو بهرحال دا دین زمونږ هغه طریقه چې کوم الله جل شانه زمونږ او ستاسو لپاره د ژوند تېرولو لپاره خوښه کړې ده، او ظاهر ده چې کوم طریقه الله خوښه کړي د هغې نه بله بهتر طریقه نشي کېدی. یو کس ځان له بچی دی او زه دا کار کوم خو پوهېږي نه، عقل یې دومره نه دی، پلار ورته وایي نه دا ښه نه دی دا ښه دی، نو ظاهر ده چې پلار یې کومه طریقه ورته وښایي دا به ډېره ښه کوي چې هغه عقل ډېر دی، دا عقل کم دی. نو چې کله الله جل شانه یو لار وښایي چې په دې لار باندې ژوند تاسو تېر کړئ، داسې تېر کړئ، نو ظاهر ده چې هغه د بندګانو ټول که راجمع شي نو د ټولو عقلونه د الله جل شانه په مقابله کې هېڅ حیثیت نه لري. دیو دې حدیث پاک کې دي دا ټول الله وایي تمام دنیا انسانان ګمراه سوا د خلکو نه کوم ته چې ما هدایت کړی دی، دا ټول ګمراه دي سوا د هغې خلکو نه چې کومو ته الله هدایت وکړي. ټول بې عقل او بې وقوفه دي سوا د هغه نه چې الله ورته عقل ورکړي. ټول بې سمجه دي چې الله جل شانه چا ته سمجھ ورکړي، فهم او پوه ورکړي، دا د الله د طرف نه وي. نو بهرحال د انسان د کامیابۍ مدار او په دې کې د الله د طرف نه د هېڅ څیز هم شرط نشته چې څوک مالدار دی که څوک غریب دی، څوک ښایسته دی که څوک بدرنګ دی، څوک د ښار اوسېدونکی دی که څوک د بانډې اوسېدونکی دی، که څوک په ځنګل کې اوسي که څوک په صحرا کې اوسي، څوک د ډېر لوی اوچت حیثیت والی دی، څوک د ادنا خاندان دی، دا فرق پکې نشته. بس دین بنیاد دی چې دین شته
نو که هغه د تمام دنیا غریب ترین انسان ورنی یې دا د الله په نسبت اوچت دی او که دین نشته نو د تمام دنیا د لوی لوی حیثیتونه انسان سره راجمعي د الله په نسبت بې حیثیته دی بس او اصل حیثیت هغه چې د الله په نسبت کوم وي یو کس تیر شه نبی علیه الصلاة والسلام تپوس کوي دا څنګه سړی دی نو صحابه وی حضرت ډېر لوی حیثیت والا سړی دی او ډېر لوی مشهور سړی دی او دومره لوی حیثیت یې خلکو کې چې کومه خبره کوي نو هر څوک یې منلو ته تیار دي او خلک ورته غوږ ږدي او خبره ورته مني سفارش ورته ټول خلک مني او رشته خو چې کوم ځای کول غواړي نو هر څوک ورته تیار دي نبی علیه الصلاة والسلام خاموش پاتې شه لږ ساعت بعد یو بل غریب صحابي تیر شو فقیر جعیر ابن سراقه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں دا څنګه سړی دی نو هغه حضرت دا په عام ور سړی دی شکل هی من الناس غریب فقیر سړی دی صحیح سیدی په خلکو کې شته نه څو خبره د وګ دي نو له څو خبره مانی نه څو سفارش خبره نو ته فرشتہ باندې څو خپل اولاد دې خپل بچي خپل خور او کول ته تیار نبی علیہ السلام فرمایي دا مخکې چې کم تیر شه د په شان د خلکو نه چې ټوله دنیا ډکه شي نو دا یو وروسته چې کوم غریب صحابي تیر شه دینداره دی د الله په نزد هغه اوچت دی فجعیر خیر من ملء الارض من فلان دا وروستنی چې کوم تیر شه نو دی یک یوازې او دغه بل نه چې ټوله دنیا ډکه شي ملء الارض حدیث کې راغلی دی پوره ځمکه چې ډکه شي نه او پوره ځمکه کې پته نشته څومره خلک به راځي اوس څومره ډېر آبادي ده په دنیا خو سره د هغې ځمکه خو را ډکه نه ده دومره صحراګانې او ځنګلونه دي چې ختمېږي نه چې دا ټوله ځمکه د حدیث کې ډکه شي دومره خلک شي دا به څومره خلک دي دا ټول یو بله او دا یو بل بله دا د الله په نزد نه قیمتي دي ځکه دا دیندار دی نیک او صالح دی چې د خلکو په نظر کې صحیح حیثیت نشته غریب دی نو معلومه دا شو چې د الله په نسبت باندې د الله په نسبت باندې د انسان قیمت دا د هغه د دیندارۍ په وجه باندې او قرآن کې الله جل شانه پر بل عنوان اکرم ورته ویلي دي عالمان پوهېږي صیغه د اسم تفضیل ده په ټولو کې زیات عزتمن ان اکرمکم عند الله کریم نه دی ویلي ان اکرمکم په ټولو کې زیات عزتمن دا د الله په نسبت باندې هغه انسان دی چې څو تقوا ډېره وي هغه هم صیغه د اسم تفضیل ته ذکر کړي اتقاکم ټولو کې زیات متقي او ټولو کې زیات دیندار هغه د الله په نسبت ټولو کې زیات عزتمن دی خو د الله په نسبت باندې بندګان د خپل کم اخلاق په وجه باندې په نورو سیمو کې عزت غواړي او نور چې ګوري چې دا عزت دي دا د هغوی راغونډتیا ده او چې الله جل شانه الله په نسبت باندې عزتمن دا دیندار خلک دي تاسو خوش قسمته خلک یې دا تقریبا ټول هغه خلک دي چې مدرسه کې چا بچی دي چا لوڼه دي چا خویندې دي چا خورزي دي چا ورېرې دي مثال هغه راغلي دي نو ستاسو الحمدلله تاسو خپلې بچی هغه دین د زده کړې لپاره وقف کړي دي او ستاسو د هغې دا ټول خدمتونه منډې تړې دې لپاره ویې چې الله جل شانه دغه عزت نصیب کړي ورته او چې هغې ته یې نصیب کړي نو د الله شان دی چې څوک د چا د یو نیک کار سبب جوړ شي نو دا نس نه ثابت خبره چې الله هغې سره هم هغه سبب ولګوي یو سړی مونځ نه کوي بلو ته مینت وکړو الله د هغه پړه کې واچولو هغه مونځ شروع کړو د بلکل مونځ نه کوو په دې نه بعد یې شروع کړو تر کومې چې دی په دې مونځ باندې عادت دی کوي نو ده ته خو به الله خپل ثواب پوره ورکوي دا چې چا ورته مینت کړی دی د ده په دې ټولو مونځونو کې به دی صحیح دله به دومره ثواب الله ورکوي څومره چې دی که نفل کوي که فرض کوي څومره مونځونه دي هغه ټول به ده ته پکې الله ثواب ورکوي داسې د هر یو نیک کار د امر بالمعروف دا داسې یو بابرکته عمل دی چې دا چاته هم ووایي یو سړی قرآن پاک تلاوت نه کوي یو بل کس مینت ورته وکړو قرآن پاک یې شروع کړو دی ترې خپل ژوند کې د سولې وي دی ویونکي ته به هم ثواب وي او دا چې چا ورته وي ده ته هم الله ثواب ورکوي نو دی وجې وایي چې الله جل شانه په نسبت باندې په ټول نه معزز د ټول نه زیات عزتمند خلک هغه دي چې چاته الله جل شانه کامل دیندارۍ تقوا کامل دیندارۍ ته وایي
پورا دیندار بنده چې کوم چې دغه معاملات معاشرت اخلاق عبادات او عقاید دا ټول د شریعت برابر دي ته دینداري وایي موږ خو عام طور بس یو سړی موس کوي بس موږ وایو دا دیندار دی خو نه د موس د دین یو شعبه ده صرف دا ډېره خبره چې ډېره ضروري چې ډېره اهم او ډېره قیمتي شعبه ده د الله شان دی چې دا څوک په پابندۍ کې الله یې په دې نورو باندې په اسانه باندې راوړي دا هم الله آسان دي خدا نه چې بس کامل دیندار دی کامل دین دا خو د عبادات یو حصه ده لږه عبادات نور بل الله دی بیا چې ټول عبادات صحیح شي معاملات صحیح شي اخلاق درست شي معاشرت رهن سهن او عقاید دا ټول 100% د شریعت مطابق شي نو د کامل دیندار دا سړی متقی دی دې ته تقوا وایي بیا خپل مراتب دي په دیوال حال خدا وایي چې دین سره تړل شي نو د الله په نس د ټول نه زیات عزتمن دغه حالت دی الله وایي نو ظاهر ده چې د الله جل شانه خبرې رښتیا دي ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا الله د الله نه هیڅ څوک رښتونی نشته بنیان کومه خبرې کوي نو پای کې درو مرشي درو وایي د الله خبرې ټول رښتیا دي او د ټول نه زیات رښتیا خبرې د الله پای کې څه شک او شبهه نشته څنګه وي نو الله وی د ټول نبی عزت ما خلق او کړی چې څوک کامل دینداري پرهیزګار او متقی وي نو چې څوک سبب جوړ شي نو دا امید دی چې الله جل شانه دې خلق سره ما غوا ورکړي نو تاسو دا خوش قسمتي چې دا بچي هغه دغه تر چې الله پر ټول نبی عزت کوم څه کوي نور انسان سره دنیوي ضرورتونه لګي یا باندې کړي مو وای کړي هغه ناجایز نه دي خو موږ موازنه کوو چې ټول نبی سیستم دی نو لوی سجده د الله جل شانه دین دی او د دین بنیاد زموږ چې کوم دی د الله کتاب او د نبی صلی الله احادیث مبارکه دي دین به موږ د کوم ځای نه زده کوو دین به موږ د قرآن نه زده کوو او دین به موږ د احادیث مبارکه نه زده کوو او بیا د دې قرآن او د حدیث چونکې موږ عجم خلک نه پوهېږو په دې باندې نو د دې الله جل شانه داسې خلک پیدا کړل چې هغوی د دې قرآن او د حدیث آسان مطلبونه موږ ته ووایي هغې ته فقه وایي یو علم د فقه ورته وایي نو هغه د عالمانو موږ ته د هغې د مسلو په شکل کې آسان وي نو هغې راته مسلې دې نه جوړې کړې دا داسې ده دا داسې ده دا داسې ده دا داسې ده دا ټول دین چې څومره مسلې دي هغه ټول یې راته بیان او د هر یو نه خپل عنوان ورکړی دا د مونځ مسلې د روژې مسلې د حج مسلې د زکات مسلې د سیاست مسلې د قاضي به قضا څنګه کې فیصلې جج به څنګه یې د هغې باقاعده چې مستقل مسلې دي په زرګونو باندې چې څنګه به کوي فیصله به څنګه کوي قاضي له کوم صفات پکار دي کوم سړی قاضي جوړېدی شي کوم نشي جوړېدی دا باقاعده زموږ په دین کې دا 100% دا د عالمانو موږ ته بیا راښکلي دي نو موږ پرې نه پوهېږو نو هغې ټول ژوند دې لپاره وقف کړو پوره ژوندونه یې په دې باندې تېر کړل الله دوی په دې دماغو کې داسې صلاحیت پیدا کړ چې هغوی په قرآن او حدیث عالمانو یې داسې وګڼل لکه بنده چې اوبه وڅښي که نه اوبه تږی وي ډېر زیات اوبه وڅښي او دا اوبه بیا په دې خوړو په شکل کې مساماتو کې روزي دا قرآن او حدیث دی ټول داسې تېر پرویز کړي او بیا د هغې نه په زرګونو لکونو مسلې راویښتې یا لکه بنده ونه وکري او ونه غټه شي او بیا هغه ونه غټه شي او هغې هغه میوه شروع کړي دی ورته اوبه اچوي سر ورته اچوي او د هغې بدن کې ورته هغه چېرې میوه ورکوي دا د قرآن او حدیث هغه میوه ده دا د عالمانو فقهاو د ائمو چې موږ ته کوم راښکلي دي نو دا د هغې هغه میوه ثمره ده موږ د خو اسانه باندې چې دا دي بس نو دې وجې هغه علوم یا قرآن دی یا حدیث دی او د دې د مجموعې نه چې کومې خبرې راوتې دي بیا عالمانو موږ ته ویلي دي څه په ټول متفق دی دا بیا اجماع وي څه د هر یو خپله رایه دی ته قیاس وي خو بهرحال دې حضراتو د قرآن او حدیث نه راښکلي مسلې دي او موږ د عجمو خلکو لپاره او موږ د غیر عالمانو لپاره چې هغې درجې د اجتهاد ته نیسي دي هغې ټولو باندې دا لازم ده چې په مسلو کې په دین کې به د دې خلکو اتباع کوو دا مې ځکه ته ووایي چې اوس خلک بعضې بدبخته دا راوتي دي نو هغوی هغه خلک چې هغوی موږ ته را دین د قرآن او د حدیث نه راته نچوړ راښکلی دی او اسانه کړي دي راته نو هغوی پسې بدرد وایي او بعضې خلک یې ترېنه ګمراه کړل بعضې خلک یې د هغوی نه بدزنه کړل
هغه د ځان نه څه خبرې نه کوي. موږ شیخ رنجان صاحب رحمت الله علیه الله وبخي وی یو سړی راغی تږی دی وبګوري چا پیره ګرځي یو کوی ورته میلاو شي. اوس کوی خو شته خو سره بوکه نشته سره خای وسره نشته د کوزیدو او هم څه تنظیم نشته. اوس دې حیران ولاړ دی وبوم شته کوی شته خو دې بس کوي دې کې یو کس راغی او هغه چې نو بوکا او سره واستل سره وی حیران او به راوي خپل په دې باندې وسکول. نو یو بل به وقوف راغی او ته وایي سړی دا ګنده ودا سره اسکي کوی ته وکوشي وي کنه ته مسکري نو کوی ته دا چا کار دی کوی دې دا خو سره احسانو که داو بګمی دام د کوی او ودی نور ودی وی دام د کوی او ودی خو الته کوی ته کوزیدل هر بندر پر آسان نه او دا تنظیم چې بوکا او رسای تنظیم کې هغه سره نشته هغه سره نو دا خو سره احسان کوم اخته ودی او په آسان ده مفت باندې ملاو شي. نو دا قرآن او حدیث نه مسلې چې کوم عالمانو موږ ترغه کړی دا اخته قرآن او حدیث دي دا بل شي نه دی او ماغه دی خو موږ په کې تور صلاحیت چې موږ په قرآن او حدیث داسې پوه شوی چې دې حدیث دا مطلب دی دا موږ ته دې حضرات ورته شپه یو کړل هغه د کویو ودی هغه موږ په آسان راکړي. نو دا موږ سره احسان وکړ چې موږ او کنه باندې وکړو چې موږ اوس بدل بیا وایو. اوس دا چې بعد وخت دروتی وای دا قرآن او حدیث په قرآن او حدیث به شړې څنګه پوهیږي هر شړې په دې باندې نه پوهیږي دا هر شړې په دې بیا آسان کار دا ډول مشقتونه ست ضروري بیا دا سهار تر ماښام او ماښام تر سهار دی ناست دي او دا په دې باندې پوهکې په یو حدیث باندې څو سورته باس کوي څو سورته پکې بعضو حدیثونو باندې مسلې وي. نو دی وجنا بهرحال زموږ د دین بنیادونه غټ چې دي ایو د الله کتاب دی یو د نبی د صلوات و سلام احادیث مبارکه او د دې زده کړه بیا څنګه پکار ده د څه طریقه ده. نو د کتاب العلم کې امام بخاری رحمت الله علیه د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه موقوف اثر ذکر کړی حدیث دی چې فرمایي انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علم هغې ته وایي صحیح علم د صحیح علم د راتلو ذریعه او طریقه دا ده چې د صحیحو عالمانو سره به کښېنې او د هغې نه به براه راست سبقا وایده نن یو سبق ویلې سبا بل سبق ویلې بل سبق ویلې یو وخت به داسې راشي دا نن ستاسو بچی فارغېږي دی هم په دې طریقه را سبق وایي او نن دارې فارغېږي خو که دې دوه ورځې ویې پرېښودل بیا علم نشته. دا مسلسل یو محنت دی چې دا وایي که کوم کسانو ته د انوار تکلیف ورکوي نو دلته مخې ته خدای ډېر دی دلته راشئ انوار کې څوک تنګ وي نو دا دی بل ډېر ځای دلته راشئ دا دی ښه څو د دې دواړو غاړو ته ځای ډېر دی او خیر بیا که نور ځای تنګ وي بیا دې کمره کې هم کېناستئ شي ورسره. دا فرمایي انما العلم بالتعلم د علم د زده کړې چې کومه صحیح طریقه ده هغه دا ده چې د ثقه علماو د محققو د صحیح علماو مخې ته به کښېنې او د هغې نه به مسلسل دا سبقا وایي او چې د هغې نه دې براه راست وي نو دې طریقې باندې چې کوم علم راځي دا صحیح علم دی او د هغې لار یک دي او دا مدرسې دې کې داخلي یو بندې کتاب وکړو د هغې نه څه مسله ځان نه خپله زده کړه دې ته علم دی دا معلومات کې به اضافه شي علم نه راځي دې سره او پای کې کله بنده په بعضو مسلو کې غلط شي خپله خدای په حقیقت پوهېږي نه نو کله به غلط شي او دا ګڼي چې صحیح پوه شوی مانا کې صحیح نه پوه کړي دغه طریقه ټیک نه ده. صحیح طریقه د علم دا چې د عالمانو نه د هغې دا مدرسې دي الحمدلله دلته دا باقاعده سبقا دا ستاسو دا بچو دا ټول سبق ووي شپږ اته کاله چا شپږ تېر کړه چا اووه تېر کړه چا اته تېر کړل پکې چې بلکل ابتدا نه څوک راشي سکول وغیره نه وی نو هغې یو کال به زیات لګي چې چا سکول کې سبق ویلی او لیکل لوستل کولی شي نو هغې بیا وخت کم لګي شپږ کاله لګي بیا چا شپږ کاله تېر کړل چا اووه تېر کړل چا اته تېر کړل دا نن د هغې د فراغت ورځ ده او د احادیث مبارکو د آخري کتاب بخاري شریف د دې د آخري حدیث او آخري باب دا او د پاتې باقي ټول هغې ویلي هسې قراتن خو هغه ویل شوی دی خو دا
د ختم موقع باندې بیا د آخري حدیث متعلق د خبرې مباحث وي نو هغه ټول پکې شریک شي. بیا یو خدا را چې په دې ځان پوه چې د الله کتاب چې کوم دی نو دې ته وایي اصل الاصول، د زمونږ د دین د ټول نه غټ بنیاد د الله کتاب دی، قرآن پاک. او دویم نمبر د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دا د الله د کتاب تشریح او وضاحت دی. نبی صلی الله په خپل پوره ژوند کې چې څه کړي دي او څه فرمایلي دي دا یې موږ ته د قرآن پاک وضاحت او تشریح کړی دی. صحابه په دې کتاب کې په سوونو زرګونو خدای داسې دي موږ نبي علیه السلام ولیدل چې دا کار یې داسې کړ، موږ نبي علیه السلام ولیدل چې دا کار یې داسې کړ، موږ نبی علیه السلام ولیدل چې دا کار یې داسې کړ. بس دا د هغې باندې دلیل او د نبي علیه السلام متعلق حضرت عایشه فرمایي چې د نبی علیه السلام ژوند دا پوره قرآن د نبي السلام ژوند کان خلقه القرآن حدیث کې راځي د نبي السلام ژوند دا او عادات او اخلاق دا ټول قرآن او دا د قرآن تشریح و. لہذا نبی علیه السلام موږ ته 100% د قرآن پاک تشریح چې کومه کړې ده نو هغه د نبي السلام دا پوره ژوند د بعثت نه والې تر وفاته پورې دا تقریبا 30 کاله نبوت چې ورته میراث شوی بیا نه بعد 30 کاله ژوند د نبي السلام دی. دا د نبي علیه السلام دا ژوند دا 100% موږ ته قرآن پاک عملي نبی علیه السلام نمونه ښودلې ده. او د دې وجې قرآن پاک کې الله جل شانه وایي چې ستاسو لپاره د ژوند تېرولو ټول نه بهترین نمونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. ځان ته که تاسو نمونه ګورئ چې څنګه به کوو نو نبي علیه السلام ته وګورئ چې په کوم موقع باندې نبي صاحب کوم عمل څنګه کړی دی نو دا د نبي علیه السلام دغه ستاسو لپاره نمونه ده او دا ستاسو لپاره د عمل یو رهنما دی چې تاسو داسې کوئ بیا به کامیابي. او د نبي علیه السلام ژوند چې چا لیدلی دی نو هغه صحابه کرام او صحابیات هغوی د نبي علیه السلام باندې هغه نقل کړی دی. بیا د نبي علیه السلام د صحابو په ذریعه باندې الله جل شانه ټوله دنیا ته د نبي صلی الله علیه وسلم ژوند منتقل کړی دی. ځکه نبي علیه السلام ټوله دنیا ته نه کړی خپله باندې خو د نبي علیه السلام صحابه لرل او چې کوم صحابي کوم ځای ته تللی دی نو د نبي علیه السلام نه زده کړی ژوند 100% هغه کې او هغه 100% هغه اختیار کړه او 100% الله جل شانه هغه علاقو ته منتقل. هغه علاقې چې کوم څه خو د عربو خپلې علاقې چې عرب دي خو داسې ملکونه دي بلا شی ملکونه داسې دي چې هغه عرب نه دي خو تر دې زمانې پورې هغوی عربي وایي. لباس د عربو چې نو یو عالم لیکلي دي وایي دا اصل کې هغه صحابه چې دلته راغلي وو کومه زمانه کې نن 1400 کاله مخکې راغلي وو او هغوی د نبي علیه السلام هغه ژوند دلته راوړی وو نو د هغوی دغه ژوند هغه اثار لاس باقي تر دې چې د هغوی ژبې او لباس هم لا ښکاري. د دې د نبي اسلام د ژوند نه زده کړو بلکې نبی علیه السلام ورته ویلي وو حجة الوداع کې چې ما نه به کوم ژوند زده کړو زه په دې 30 کاله کې په څه ولیدم نو د دې ذمهداري په تاسو باندې ده چې دا به ستاسو ټولو دنیا خلکو ته رسوي. صفحه حدیث دی فلیبلغ الشاهد منکم الغائب. شاهد نه مراد چې نبی علیه السلام چا لیدلی او د نبی علیه السلام ژوند لیدلی صحابه او د غایب نه مراد باقي رسته امت. دا یې فرمایل چې دا تاسو کوم زما ژوند لیدلی دا به تاسو نور خلکو ته ښایي. ځکه چا نه موږ دغه نبي علیه السلام متعلق صحابي ته وایي یو تابعي صحابي ته وایي موږ ته د نبي علیه السلام حلیه مبارکه ووایه نبی علیه السلام څنګه وګرځېده به څنګه دا ورته شروع شو ټول دا ورته تر اخره ورته نبی علیه السلام داسې نبي علیه السلام داسې رنګ مبارک یې داسې ویښتې داسې سپین ویښته بګېدل تر دومره هغوی تحقیق کړی چې د نبي علیه السلام د وفات وخت کې 30 کاله عمر د نبي السلام خو نبي علیه السلام داسې نوجوان لکه بالکل نوجوان بنده شي داسې. او ابوبکر صدیق د نبي السلام راکشر دی هغې ږیره او ویښته سپینو دیوه چې مدینې منورې ته کله لاړل او د خوا او شاباڼو خلک ته ولاړل او هغوی نبي اسلام نه پېژانده نو هغوی دا ګڼل چې نبي اسلام پکې ندی نو ابوبکر صدیق سپین ږیره نو ځکه چې ابوبکر صدیق محسوسه کړه نو هغه لوړ سره هغه زر پاسېد په نبي اسلام باندې داسې سوری وکړ چې دا خلکو ته اوس ویلی هم نه شمه چې هر څوک به هغه طرف ته راتلی وي دا دی او نبي اسلام داسې بالکل ځوان لګېده او هغه پې د پاسه زر ساده سوری وکړو نو صحابه خلک پوه شو چې نبي اسلام خو دا دی. نو د نبي صاحب په ږیره مبارک دی
او سر دا صحابو شمیرلی دي وایي ټول 14 ویښتو پکې سپین په وفات 53 کال عمر د نبي صاحب صرف 14 ویښته د نبي صلی الله علیه وسلم په ږیره مبارک او سر مبارک کې ټول راجمع کړي دا 14 ویښته سپین راغلي ایو کس څه ورته وایي نبي د سم با خضاب لګول دا نکلي جوړه کې هغه سړي کې ګیره سره کې وی لګول مې انا بل صاحب وایي نبي اسلام ویښته مو سپین شي خضاب ته ضرورت دا وته ولې د نبی اسلام یو ویښته خو ما لیدلو پلان کې سره عابده سره ما لیدلو نو خسرو هغه ته د اصل کې هغه بوتل کې څنګه ویښته په دې به خوشبوئی نه ولن دا سروانه به دا خوشبوئی وي د نبی اسلام ویښته داسې نو حضرت الوداع کې نبی صلی الله علیه وسلم کله سر مبارک وخرو انو صحابي ته ابو طلحه ته دا په صحابو تقسیم دا ویښته تقسیم کړ نو صحابو یو دو سره ویښته ټول اورل بګي د دې زمانه پورې ویښته خلکو سره موږ حاجی محمد امین صاحب نور الله مرقده سره یو ویښتو د نبی اسلام هغه سره موجود اوسم چې رسول سره وی وخواو وسره بهر حال دا وی د نبی علیه الصلاۃ والسلام 100% ژوند راوته د نبی سم کړو تک به څنګه کاو وای داسې باندې سم په لار ته داسې کلک قدمونه به وصل لکه د بار ځان چې بندر کوزي خو یېږي بنده کړو قدم لک ډیر او وقار سره کلک داسې بروي سم قدم غستوي تاوي لکه بار راکوزي یو خبره د نبی سامعي محفوظ کړی ده او داسې 100% دیو صحابي بارکه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ متعلق چې کله شهید کړی شو په کربلا کې دیو کس داغه متعلق سوي چې دا پوزه داسې ده حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته خدای دې تبا کا ته د دې بارکه دا وایي حالانکه دغه د نبی صلی الله علیه وسلم په اولاد پر ټول زیات د نبی صلی الله علیه وسلم مشابهت ده نو ته د بارکه عیب بیان د نبی صلی الله علیه وسلم سره د ټول له مشابهت مبارک دا وایو د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند 100% داسې ذکرو داسې درو چې رستو چاته مې وی نبی صلی الله علیه وسلم داسې ودا دا کار نه داسې کړو هغه ژوند د 100% منتقل کړو دنیا کې حضرت محمد ابن سیرین تابعی دی هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته څنګه ویلو چې زما د ژوند ټول دنیا ته ورسوي نو کان ذالک صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم کان ذالک نبی رسول الله رښتیا ویلو څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو صحابه هم دغه وکړل او دا غي د کامیابی او په تمامه دنیا باندې دا غي د حکومت او دا غي د غلبې بنیادی وجه هم دغه چې د نبی رسول الله د ژوند سره کوم دنیا ته کوم د تری الله تعالی ورکړي او زمونږ د ناکامۍ او زمونږ د دا وایي چې د رستدلو او د کته پریوتو بنیاد دار چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند نه اختیار کړ کله یو خبره کې اختیار کړو سل خبره نو دا فاضله د نبی علیه السلام اخلاق د نبی سم عادات د نبی سم معاشرت 100% موږ ټول پرې خو دي پر رسم او رواج باندې موږ ټول ژوند دي او رسم او رواج ماغه چې هغه د غیر قومونو دي د مسلمانانو هم نه دي هغه مو اختیار کړی او چې هغه طرف ته سور مونږ ځو نو دوره مو پریشانه زیاتی کې دنیا کې هغه زمانه د صحابه د زمانه او د موازنه کوي او هغه تاریخ هم سره حیران چې دا هغه زمانه په ډېر د غربت و دا د سره دوره وسات کوم نه راغی چې یو کس صرف صدقه ورکړي نو زر ته یو غریب راشي وي خیر واړي مثلا مال سره کا نو خالق خپل نوکر ته وي زر بيزي ولا ورکړي نو بل ټول یو دوی زمانه نو زر ورکړه نو تر دوی یو دوی زمانه غیر نو زر ورکړه دا دوه وسات کوم نه دي سره راغی غره عربو کارو وړي اته وسشته نو سمونه دا د نبی رسول الله ژوند دې کړه اختیار کړ الله جل شانو پای باندې دنیا یو ساتنه وکړ حلال او بیا وسره دا توفیق ورکړي چې بیا د خیر په کارونو کې سره راغول دا غي مثال اوس نو شي پیش کړي سره دې ورته سره اوس شي پیش کړي بنیادی وجدا چې د نبی د سلام چې کوم ژوند هغه د موږ لري شو نو یو دا چې کوم راغلي نارینه او زنانه دي نو دې ته مودا درخواست نه حدیث به ان شاء الله اوس په اخر کې مختصر وام ده څنګه مجموع مومي نو دی وجه یو د نیت لګو ټول چې نن نه بعد خپل کورونو کې بهر ټول معاملات اخلاق 100% به کوشش کوي چې موږ د نبی د سلام ول ژوند زده هغه اختیار وو او اختیارونه لپاره به زده کړل
نو زده کړه به د عالمانو نه کوو هغوی نه به تپوس کوو د نبي علیه الصلاة والسلام دا کار څنګه و نبي صاحب به دا کار څنګه و یو څیز مونږ زده کړو که 100% مونږ د نبي علیه السلام د ژوند د اختیارونو نیت انشاءالله وکړو باقي الله جل شانو ته اسانه ده دا ټول معامله الله چې دا دې حد ته مو رسېدلي وي الله موږ واپس دې ته ورستی شي یو صحابي یو ځای باندې تېرېده څه کسان ورته ویل راځه موږ سره ډوډۍ وخوره چې لاړ نو هغه دی که هغه څه داسې کارونه ولیدل څه په دیوال یې پردې لګولې وې او څه ډېر ډېر څه داسې غونه کارونه یې کړي وو د صحابو په ډېر سیده ساده ژوند و هغه ویل زه نه خورم ډوډۍ دلته ویې ولې ویره دا تاسو څه کړي ما نبي علیه السلام په زمانه کې دا نه لیدلي زه نه خورم هغوی ورته ویله دا زنانه وو دا کارونه کړي او ورته ویل نه وی زه بس ما نبي علیه السلام په ژوند کې دا شی لیدلی یم د دې وجې زه دلته ډوډۍ ډېره خورم تاسو سره زه نه کېدم دی نو دې وجې نه نبي علیه السلام ژوند دا صحابو ته داسې خوښ و چې ټوله دنیا پرې قربانونه خو د نبي علیه السلام خبره او مشهور واقعه راغلی دی چې د ډوډۍ د ښار ځمکې نه راواخېسته حکم دا دی چې ډوډۍ که د ځمکې ته وغورځېږي نو نبي علیه السلام یې صفای کوي نو ویې خوري دا تکبر ختموي انسان او د ټول نه لویه بیماري په انسان کې چې کوم ده باطني تکبر دی نور هم ډېرې دي خو تکبر نه لویه بیماري د انسان دپاره بله نشته دا د انسان دپاره تباهي او هلاکت دی یو سړي مخامخ نور کسان ناست وي هغه ډېر تعریفونه وکړه د فلان کې داسې او داسې او داسې تعریفونه وکړل نبي علیه السلام یې ویحکم قطعتم عنق صاحبکم الله بندوي تباه شئ هغه له خو مو سټ کړ سټ کړ چې خو مړ شي بنده معنا دا ده چې د ده په زړه کې به تکبر پیدا شي په دې سره چې زه خو هم صحیح وه هلو چې زړه کې تکبر وي تکبر د انسان لپاره هلاکت دی لکه سټ چې دې کړ وی سټ مو له کړ الله بندګانو تاسو خو د هغه ښه ووایئ خو د هغې خبرې هغه خوا مو تباه کړو تکبر د ټول نه لویه بیماري انسان کې حسد هم شته کینه هم خو ټول نه لویه بیماري انسان کې تکبر او دور الله په بل هیڅ چیز نه خفه کېږي څومره چې انسان په تکبر خفه کېږي ځکه حدیث کې دي الله وایي دا ما سره دی جګړه کې زما نه څادر راخلي وي دا چې کوم سړی تکبر کوي نو دی زما نه ما څادر راخلي د دې وجې نه الله جل شانه دا ډېر لویه بیماري د انسان دپاره دا لوی او تکبر نو بهرحال دا وایو چې د صحابو دپاره ټول نه ګران د دې نه ټولو بنیادي څیز چې د نبي صاحب په ژوند باندې په تمامه دنیا باندې الله هغوی ته غلبه او فتح هم ورکړې او دا خوشحالۍ راحتونه هم ورکړي او د آخرت هغه یقیني او په دې پرېښودو ته په هېڅ څیز شان باندې هغې تیار نه وي ټوله دنیا دې خفه شي د نبي علیه السلام طریقه دا خبر هم دی وایي چې ډوډۍ راواخلې چې وغورځېږي که ما نبي صاحب یې صفا کوي نو ویې خوري یو خو داسې څیز کې ګنده شو پلیته شو بیا یې نه خوړل پکار خو که نه په ځمکه غورځېدلې ده نو صفا کوي ویې خوري حکم دا دی دا رواج ته بعضو هغه علاقې خلک رسم و رواج داسې نه و خلکو بد ګڼل دا ګیني نور ملګرو چې هغه علاقې د رسم نه کوم خبر وي ورته داسې نظر کتلی چې ګینه دی دا ښه نه ګڼي اشاره کې ورته ووایي انا ورته وایي زه د نبي علیه السلام سنت د بېوقوفو د وجې پرېږدم دی به خپل کار کوي خفه کېږي او خوشحالېږي د خپله معامله خو زه د نبي علیه السلام طریقه دی د وجې نشم پرېښودی نو که چېرې مونږ دا یو خدای اختیار کړو 100% انشاءالله په کورونو کې بهر د نبي علیه السلام د سنتو د اختیارونو کوشش 100% شروع کړو دی شروع په معاملاتو کې شروع کړو په معاشرت کې شروع کړو په اخلاقو کې شروع کړو نبی علیه السلام دعا کړې الله دې هغه سړي باندې رحم وکړي چې کوم سړی به چا خرڅوي هم ورسره نرمي کوي چې د چا نه څه اخلي هم نرمي کوي او چې په چا باندې حق یې غواړي ترې هم په نرمۍ ترې غواړي او که د چا په حق یې ورکوي نو هم په نرمۍ سره یې ورکوي نبي علیه السلام ته دعا کړې رحم الله رجلا رحم الله امرأ اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى وفي رواية واذا قضى دا نبی صاحب ته دعا کړې ده دا د معاملاتو بنیاد دی چې استعمال خرڅول اغوستل څه طریقه پکار ده د سړی اخلي والا که نه نشم نه دا د نبي صاحب طریقه دا د مسلمان شان نه دی ښه په احتیاط به ورته وایي خوښه یې شوه ډېره ښه ده که خوښه یې نه شوه الله تعالی بل دی ښه درګېدله او زما چې کوم دی قسمت یې الله بل څوک برابروي دې بازار کې بزرګونو دوکان دی که نه
یو سړی به دې روان شي په 500 سلو 200 کالو تېر شي هغه اخري دوکاندار ډاکې د چا دی راوستی دې نور نه دی ناسته ته هم دا سودا وه او کېدای شي نور به د دې نه ښه هم لاړ شي ګردانه خو بس دا د الله په ورځ پرېښودی چې چا قسمت الله کوم دی ډېر هلته پرې راځي د هغه قسمت چې دا وه نو په دې باندې څه خبره وکړه چې الله ته بېخي اخرت ځواب رسېږي بهرحال نو نبي علیه السلام د معاملاتو تعلیم ورته راکړی د اخلاقو تعلیم نبي اسلام حدیث پاک کې راځي وایي کله کله به د مدینې یو وړې جینۍ بلکې حدیثونو کې خو جاریه لفظ جاریه وینځي ته هم وایي جاریه ماشومې ته مربوط یو وړې جینۍ به د نبي اسلام ګوته یا لمنو مې سره څنګه چې واړه بنده ونیسي داسې نو نبي علیه السلام به دا نه کړو ځان ته اخلاص کړي بل څه ضرورت څه کار به خپل روان و نو دې وړې ونیسو ځان سره بیا روان کړو نو حدیث دی الی اقصى المدینه د مدینې اخري ګوټ ته مې ورساو واړه روانو خو نبي صاحب ورته دا نه چې بچی ما پرېږده او ته ما څه ته بوځې چې هغې به پرېښود نبي صاحب ما بس دا د اخلاقو انتها ده د نبي صاحب او د نبي علیه السلام نه اوچت شان په کائنات کې یو چا نشته سوا د الله د ذات نه بعد د نبي علیه السلام نه اوچت شان په مخلوق کې چا نشته ټول بادشاهان یو طرف ته او د یو پیغمبر شان بل طرف ته بیا ټول پیغمبران یو طرف ته او نبي علیه السلام بل طرف ته د دورو لوی شان سره دا او دا د کتابونو کې راغلي دا ټول ژوند موږ ته ښودلی چې دا نبي اسلام څه کړي بیا د نبي اسلام صحابه د حضرت عمر متعلق تاسو ټول خبرې چې څومره جلالي او څومره سخت مزاج او څومره سختو په دین کې خو چې کله د دین خبره ولاړه د قرآن او حدیث یو کس راغی هغه د هغه وارو نه حضرت عمر رضی الله عنه څخه ډېر ناسته پاسته کوله نو دا ترې ورته وایي چې زما د امیر المؤمنین سره لږ کار دی نو که تا زما لپاره اجازت واخیسته نو چې زه سره ملاوېږم هغه مې خطره نه کړه بوتلی دی چې کله یې بوتلی دی نو حضرت عمر رضی الله عنه سره هغه څه داسې ډېرې نامناسب خبرې وکړې عام سړی و دومره علم یې ونه هغه څه داسې د عربو بدوان ډېر سخت مزاجه خلک وو هغه داسې ډېرې سختې خبرې حضرت عمر ته وکړې امیر المؤمنین ته او هغه ویې هم ناجایز دی امیر المؤمنین یا خبرې نه وي چې ته وایې ظلم کې انصاف نه کوي امیر المؤمنین ته وایي حالانکې تمام دنیا باندې د حضرت عمر د عدل شهرت دی چې هغه نو ده څه داسې قسمه خبرې وکړې نو حضرت عمر پای غوسه شو هغې وایي قریبه ده چې حضرت عمر په هغه لاس اچولی وي وایي زر ما ورته وایي چې قرآن کې الله جل شانه وایي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين بما دا وی چې ګور قرآن کې امیر المؤمنین قرآن کې الله وایي چې خلکو ته معافي خپل عادت جوړ کړه که څوک د دار څه واسه ما معاف کړه دا لپاره واسه دا عادت جوړ کړه او د ښو خبرو خلکو ته وایه او د جاهلانو په خبرو پروا مه کوه وایي ما ورته چې حضرت دا هم جاهل دی هغه ترنګ ورته یاد کړي چې ناپوه دی دا خبره اسلام مرتبه ده څه معلومه ده دا هم د جاهلانو دی او قرآن کې الله وایي چې دوی په خبرو پروا ونه کوي نو بس حضرت عمر فورا وایي کان وقافا عند کتاب الله چې کله به ورته د الله د کتاب یو آیت وي بس د هغې نه مخکې نه درسوي بس فورا یې په خبره پرېښوده بس ما معاف کړی دا اخلاق دا د حضراتو دا د نبي علیه السلام نه زده کړي دي یعنې دا هغه خلک وو چې د دوی کیسې کوم د جاهلیت راغلي دي هغې ته څوک دې ته هم نه تیار چې دا انسان چې دا انسانان وکړه د دې تربیت نبي علیه السلام په دې قرآن او حدیث باندې کړی دی تاسو هغه خوشقسمته خلکو کې چې ستاسو د بچو دلته پیدا تعلیم او تربیت او تاسو ته نعمتونه ورکړي دي نو دا د الله جل شانه فضل دی چې په هغه قرآن او حدیث باندې د دې تربیت دلته وشه او دلته کېږي دا مزید ووهه نو الله دې تاسو سره ډېر مبارک کړي او خدا ما تاسو مخکې وایي چې خو ووایي الحمدلله خو موږ او تاسو یو کلک نیت وکړو چې یو خو 100% سنت ژوند اختیار کړو بس کوشش وکړو او زده کوو دا د عالمانو نه ای سره به ناسته کثرت سره کوو او یو به دا کوو چې د الله په لاره کې به په تبلیغ کې وختونه ضرور لګوو ټول به کلک نیت کوو چې یو کس پکې دا نه وایي چې سهار دې لړ شي تاسو ماسپښین لړ شئ مازدیګر لړ شئ خو 100% به یو کس هم پکې دا ټوله کېدای شي کېدای نه وروسته مخکې خیر دی خو چې نیت د هر یو کس وي چې انشاءالله د الله په لار کې په تبلیغ کې به دا لګوو نو د زده کړې
بنیاد به دغې نه شروع کوو دې باندې ورته الله دا اسانه دي نو خو هم دی انشاءالله که نه نارینه به هم لګوو زنانه به هم لګوو د جماعتونو به نصرت کوو او چې کوم د خیر کارونه څومره دي نو هغې ته به دعا کوو هغې چې دایي کار الله ښه چلوي او موږ ته پکې الله جل ثواب راکړي عالمانو دا مسله لیکلې ده وایي چې د دین او د خیر څومره کارونه په دنیا کې کېږي یو سړی ورته په ښه نظر ګوري چې خدای پاک دې ته ترقی نصیب کړي دعا ورته کوي وایي الله پاک به د هغه په اجر کې دې شریک کړي هغې ثواب به الله هغې ثواب کې به الله دې ورسره د خپل حیثیت مطابق شریک د هر سړي د خپل خیر خپل حیثیت یو سړي پیسې وګټلې مالک یې دی مال د ده ښځې خادم طور کې نوکر ته خپل ته چې دا پلانکي غریب ته ورکړه او دې نوکر یې وړي نبي د سلام وایي دې خاوند ته جدا اجر دی دې ښځې ته جدا اجر دی او دا چې کوم خادم وړه ده ته هم الله اجر ورکوي ټول ته به خپل خپل پوره اجر الله ورکوي او د یو د وجې نه به د بل اجر کمیږي نه د ټولو ته چې الله اجر کوم ورکوي نو دا د طریقه کې داسې کېږي ګټې داخلي موږ یو شی وویل او ته نوکر وګورو دې په دې سټوډیو کې خو موږ ته هم پته نه وه هغې کار نو اکثر بیا دې په دې خلک پر سټوډیو کې نو کار موږ ته ویل شوي دي بهرحال نو نبي اسلام وایي دې درې واړه ته به د خپل خپل حیثیت خو علماو دا مطلب نه دی چې ټول اجر برابر دی د هر یو چې خپل خپل اجر هغه پوره دی خو خاوند چې کوم پیسې ګټي محنت کوي د هغه اجر ظاهره چې زیات دی د هغه خپل حیثیت مطابق اجر دی د دې زنانه خپل اجر دی او دا چې کوم نوکر وړو او د ده به کوم عمل استعمال شو نو ده ته به الله د دې اجر ورکوي هر کس ته به د خپل خپل حیثیت اجر الله جل شانه ورکوي نو دې وجې نه چې موږ تاسو ټول یو کلک نیت وکړو چې انشاءالله د الله په لاره کې به ضرور به ضرور وختونه لګوو نن نه وي سبا نه بله ورځ انشاءالله خو چې یو کس هم داسې نه چې پړه کې دا انشاءالله ضرور به لګوو اوس هم یو موقع الحمدلله روانه زموږ ریوند کې جوړ دی هغې ته انشاءالله لړ شو د هغې نه وختونه ولګوو او د دوم انشاءالله کوشش وکړو دا تاسو ته وایي زموږ د دین غټ بنیادونه یو د الله کتاب دی یو د نبي سم احادیث مبارکه دی دا د احادیث مبارکه مجموعه ده او دا د احادیث مبارکه داسې عظیم الشان کتاب دی چې د عالمان وایي کتابونه خو په زرګونو د حدیثو لیکلي شوي دي چې دا کتاب دا چې کوم سړي لیکلی دی امام بخاري محمد ابن اسماعیل او په بخاري باندې مشهور دی که د بخارا اوسېدونکی دی او دا کتاب هم په بخاري شریف مشهور دی اصل نوم یې دی الجامع الصحیح المسند